أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. سورة هود 12 سپارہ په سورة هود کې 61 نمبر آیات. بسم الله الرحمن الرحیم. وإلى ثمود أخاهم لقلهم ثموديان أخاهم رود أغي صالح عليه السلام قال ويلد يا قوم اعبدوا الله يا قوم زما بندگی وکړئ د الله ما لكم من إله غيره نشته تاسو لره حقدار د بندګۍ سوا د غنا هو انشاکم هغه پیدا کړی تاسو من الارض د ځمکې نه واستعمرکم او باد کړی تاسو په دې ځمکه فیا په دې ځمکه کې فاستغفروه بخنه غواړي دا غنه ثم توبوا بیا توبه وباسئ الیه هغه ته ان ربي قریب مجیب یقینا رب زمان از دې مجیب قبل انکې دې. په دې آیت کریمه کې الله سبحانه وتعالى فرمایي وإلى ثمود أخاهم صالحا ولګلهم ثمودیانو ته اخاهم رور د هغوی صالح علیه السلام. مخکې واقعه د هود علیه السلام ذکر شوه، اوس واقعه د صالح علیه السلام دا راوړي. دا خلق په مدائن هاجر کې هلته اوسېدله، چې دا د تبوک او د مدینې په منځ کې دا کلی واقع دی. صالح علیه السلام د هود علیه السلام نه 100 کاله وروسته پیغمبر شو. او 280 کاله ژوندی و. داود علیه السلام په شان د خپل قوم ته هغه شان دعوت ورکړو لکه څنګه چې هود علیه السلام خپل قوم ته دعوت ورکړی. صالح علیه السلام خپل قوم ته ویل چې ای قومه وایي تاسو صرف د رب العالمین بندګي وکړئ، د الله نه سوا بل څوک حقدار د بندګۍ نشته. الله سبحانه وتعالی فرمایي وإلى ثمود أخاهم لګلې موږ ثمودیان ته اخاهم رور د هغې صالح علیه السلام. نو څه ورته ویل؟ قال ویل د یا قوم اعبدوا الله یا قوم زما وعبدوا الله بندګي وکړئ د الله ما لکم نشته تاسو لره من اله څوک حقدار د بندګۍ غیر سوا د هغه نه هو انشاکم من الارض هغه پیدا کړی تاسو د ځمکې نه، یعنې هغه ذات چې تاسو د دې ځمکې نه پیدا کړی د خاور نه پیدا کړی. دلته سوال پیدا کېږي چې دا انسان الله سبحانه وتعالی د خاور نه پیدا کړی او د معنی د قطعی نه پیدا کېږي. نو د دې یو جواب دا دی چې الله سبحانه وتعالی د انسان پیدایش د خاورې نه شوی، د انسان پیدایش د خاورې نه شوی. آدم علیه السلام الله سبحانه وتعالی د خاورې نه پیدا کړی. دلته الله تعالی فرمایي وانشاکم من الارض هغه پیدا کړی تاسو د ځمکې نه، د خاورې نه الله پیدا کړی. نو په دې ځمکه کې چې کم ذرات دي کم څیزونه دي د خوراک څښاک لکه غنم شو جوار شو دغه رنګې میوې والا یعنې څومره میوهجات دي دا ټول څیزونه د دې ځمکې د خاورې نه پیدا کېږي.
نو کله چې انسان دا وخوري نو د هغې نه مني پیدا شي نو هغه منۍ قطره د زنانه رحم ته لاړه شي هغې نه ماشوم پیدا شي نو د منۍ کمې قطرې نه چې انسان پیدا کړي نو د هغې اجزا د خاورې نه پیدا دي ځکه الله تعالی فرمایي هو انشأکم من الارض هغه پیدا کړي تاسو د ځمکې نه واستعمرکم فیها او آباد کړي تاسو په دې ځمکه کې یعنی رب العالمین تاسو په دې ځمکه کې آباد کړي تاسو کې د دې د آبادولو د آباد ساتلو صلاحیت الله سبحانه وتعالی په تاسو کې واچو نو د شرک نه توبه وباسئ او رب العالمین طرف ته رجوع وکړئ الله فرمایي فاستغفروا نو بخنه غواړئ د هغه نه ثم توبوا بیا توبه وباسئ الیه هغه ته ان ربي قریب مجیب یقینا رب زما نږدې دی مجیب قبلونکی دی قالوا ویل دو یا صالح و یا صالح قد كنت یقینا ویتا فینا په مونږ کې مرجوا امید کړی شوی ستانه د خیر مونږ ته نو د خیر امید ساتلو صالح علیه السلام دعوت ورکو خپل قوم ته توحید دا توحید دعوت هو د صالح علیه السلام خپل قوم ته ورکو نو جواب کې وته سویله دا قوم راولګي صالح علیه السلام ته چې صالح وای د ورکوټوای نستا عادت او خوینه لیدو سره زموږ دا امید و چې ته به زموږ سردار جوړیږي موږ بستانه پیدا انستانه به موږ ته پیدا را رسېږي دغه رنګ په انفرادي او اجتماعي کارونه کې موږ ته مشوره اخلو لیکن ستا خبره چې موږ واورېدله خبرې څه وه توحید دعوت یې ورته ورکړو وایي ستا دا خبره چې موږ واورېده وایي زموږ هغه امید ختم شو موږ ته یقین وشو چې په تا کې چې هېڅ خیر نشته دی اول ویل چې تاسو کې تا نه هم د خیر امید ساتو چې کله توحید دعوت یې شروع کړو وایي ستا کې موږ هېڅ خیر نه مومو وایي په تا کې څه خیر نشته ولې نشته دی وایي ځکه وایي ته موږ د خپل معبودانو نه منع کوې موږ چې د خپل پلار نیکه په کوم طریقه بندولو ته نو ته موږ د هغې نه منع کوې زموږ پلار نیکه د بوتانو عبادت کوو ته موږ د هغې نه منع کوې او بیا صالح علیه السلام ته وویله وایي ته چې موږ ته د کوم توحید دعوت راکې وایي موږ د هغې نه شک یو یعنې موږ په هغې باندې شک کوو نو صالح علیه السلام خپل قوم ته وویله چې ای زما قومه زه د خپل رب د طرف نه په نازل شوی حق باندې په حق دین باندې روان یم رب العالمین ما ته نبوت راکړی ما ته پیغمبري راکړې ده او که زه ستاسو د خوشحالولو دپاره د هغه نه فرماني وکړم نو ما به د رب العالمین د عذاب نه څوک بچ کړي او تاسو چې زما د همت ښکته کول غواړئ چې زما د همت ښکته کوي او زه د دعوت دا کار پرېږدم د دې نتیجه خو به یې دا وي نو زه به تاواني شم په تاوان کې به اخته شم او د رب العالمین د عذاب مستحق به شم نو صالح علیه السلام چې کله هغوی ته د توحید دعوت ورکړو نو دغه قوم راولګېدو صالح علیه السلام ته ویله وایي که ته واقع د الله نبي د الله پیغمبر نو رب العالمین ته و چې د وچ کاڼي نه موږ ته وخه راوباسي یعنې معجزه یې طلب کړه دا وچ کاڼی دی دا د وچو د دې نه د وخه راوځي نو صالح علیه السلام خو د دې نه اول منع کړه هغوی منع نه شول د الله سبحانه وتعالی صالح علیه السلام دعا وغوښتله او رب العالمین د صالح علیه السلام دعا قبول کړه د غر نه کاڼی وچاودو د هغې نه اوښه راووته نو صالح علیه السلام ورته وویل چې الله سبحانه وتعالی ستاسو د مطالبې مطابق الله اوښه تاسو له راوښکله اوښه الله پیدا کړه د وچ کاڼ نه یې راویستله او دې اوښې ته به تکلیف نه ورکوئ
دا وخه پرې د الله رب العالمین په دې ځمکه کې خوراک اسکا کوي چې کم ځای کې خوخه یې سریږي به کم ځای کې چې خوخه یې اسکا کوي به ته به ضرر او تکلیف نه ورکوي دا به نه منع کوي او کدا دا وخه دې تم تکلیف ورسو دا د خوراک ساګ نه منع کړی دې تم تکلیف ورکو و موجله قتل هم کړه نو پتا ست به رب العالمین عذاب په جلتۍ سره راشي لیکن دا بدبخت او سرکش راولګی دا داود علیه السلام هیڅ خبره ونه اوریده او هغه اوخه قتل کړه یو قدار بن سلب یو دک یو مشر یو سردار او د نور ملګریو نه ملګریو سنور راولګی دا دغه اوخه قتل کړه هلاک کړه نو صالح علیه السلام د الله سبحانه وتعالی په حکم سره دوی ته ویله و چې تاسو 3 ورځې پورې په خپل کورونه کې وخت تیر کړئ یعنی 3 ورځې تاسو لپاره اوس مهلت ده اوس د خپل انجام انتظار کوئ تاسو خو ته ما ویلي چې ګوره دې وخت به ضرر نه ورکوئ تکلیف به نه ورکوئ که تم ضرر او تکلیف ورکو نو به د رب العالمین عذاب انتظار کوئ اوس د خپل انجام انتظار کوئ 3 ورځې تاسو د پر مهلت او د رب العالمین یقیني فیصله ده د الله فیصله کړې ده نو دې خلکو دا اوخه د چهارشنبې په ورځ یعنی د بوت په ورځ باندې دا اوخه قتل کړه دې نه وروسته د زیارت جمعه او د خیالي یعنی زیارت جمعه خیالي 3 ورځې پورې دوی ژوندي وو او د اتوار د ورځې په سبب باندې د الله رب العالمین عذاب په دوی باندې نازل شو او ټول هلاک شو صالح علیه السلام دغه چې کوم ملګری مؤمنانو هغه الله سبحانه وتعالی بچ کړه او په دې قوم باندې الله رب العالمین یو هیبتناک یو چغه د اسمان راغله چې دغه سخت تاثیر پوجا به د ټولو کافرونو په جنوب باندې روح راغی او پر پیراله او په کتو کې ته روحونه لاړل یې ټول مرداران شو او دا کورونه داسې ورانه وجاړ شو لکه مخه چې په دې کلی او په دې علاقه کې د سره څوک اوسېدلی نه و داسې الله رب العالمین ختم کړه لکه په دې علاقه کې د سره څوک چې اوسېدلی نه دا کار الله رب العالمین د دوی سره ولې وکړو دې رکوع په آخر کې به راشي وی الا ان ثمود کفروا ربهم خبر شي یقینا ثمودیانو کفر کړو الله چې به د عذاب راوسو د دې سبب د کفر چې دې کفر کړو نو الله سبحانه وتعالی ټول هلاک قالوا ولد یا صالح قد كنت یقین وی ته پمکه فینا پمکه مرجوون امید کړی شوی قبل هذا مخکې د دین اتنهانا ايمن کوي تمغلرا ان نعبد د دین چې بندګي وکړو ما دا غي يعبد چې بندګي کولا اباونه پلارانو زمون واننا لفي شك يقينا مخامخ بشکیو مما دا غي خبر نه ته دونه چې دعوت را کوي تم ته الیه هغه ته موري په سخت شکیو ته کم ست چې موږ ته دعوت را کوي به موږ پای کې شک کوو قال ويل يا قوم زما رايتم سوچ کړی تاسو ان كنتو كيمز على بينه فخار دلیل من ربي طرف درب زمانه واتان یو راکړی ما ته منو د خپل طرف نه رحمت د رحمت مراد نبوت ده کلمه ته پیغمبري راکړي فمن ينصرني نسوک بمد وکړي ما سره من الله د عذاب د الله نه ان عصيتو کنه پرمانی وکړم دا غام فما تزيدونني نزیات وي تاسو مال را غیر تخسیر سوا د تاوان نه زه د الله نه پرمانی وکړم زه د الله زه تاوان کې اخته شم تاواني بشم ويا قوم زما هذه ناقه الله دا خد الله دا لكم تاسو لرا آیه النخا فذروها نو پرېږ دی دا تاکلو چې خوراک وکړي په ارض الله پزمکه د الله کې ولا تمسوها عمر سوي دې تبسوي نه استقلب وياخذكم نوبن تاسو لرا عذاب قریب عذاب نږدې فعقروها نزخمي کلا اغیلرم فعقروها کې د هاذمه دی اوخه درجه ده نو دا اوخه سکل زخمي کړه
فقال نو لغه تمتعوا فائدې واخلې په دارکم په کورونو خپلو کې نو صالح علیه السلام متو چې وستا خپل کورونه کې پیدا واخلې نه سورج ژوند یا سورج وې ثلاثه ایام درې ورځې به تاسو په خپل کورونه کې ژوند تیروي هغه نه پس په تاسو الله عذاب راځي ذالک وعد دا وعده ده غیر مکذوب چې نه دي دروغ ویلې شوی په دې کې فلما جاء هر کله چراغ امرنا حکم د عذاب زمون نجینا بچړم صالح علیه السلام لرا ولذین وکسان امنوا چې ایمان راوړل او معود هغه سلام برحمت منا پر رحمت سره منا د خپل طرف ومن خزي يوم يجنا ومن خزي شرمندگی یوم دین د غورزنا شرمندگی په دغه ورځ د دوی لپاره سوا هغه دا چې د رب العالمین عذاب لري ټول دی مرداران پراتو د خپل ځان نم نو خبر چې د چا پکې پرتوګ مرتوګ شته دی او کنه شته دی ان ربک یقین رب هو القوی العزیز هم دا قوی دی العزیز غالب دی واخذ الذين ظلموا والذين كسانوا ظلموا چې ظلم کړي وسیحت چغه فاصبحوا نو ګرځل فی دیارهم بکورونو خپل کې جاثمن پر مخه پراته د الله عذاب چرله ټول هلاک شو یو چغه وا بس بیا پکې سره ټول پر مخه پراته مرداران کألم یغنو فی گویک نو سیدل فی فاغه کې ان گویک نو سیدل په دې کلی کې سوګ انده سي هلاک شو دې ختم شو لکه په دې کلی کې د سره سوګ آباد نو سره په دې کلی کې سوګ سیدل نو الا خبر شي ان ثمود یقینا ثمودیانو کفروا کفر کړه ربهم پر خپل الا بعد لثمود الا خبر شي بعدن هلاکت ثمودیانو لرا الله سبحانه وتعالى امتص بين عمل كل توفيق لك وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين